أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک اولنی سورت فاتحہ دا او دا دے سورت فاتحینا دا مانز شروع کی گی. دا نزول پا اعتبار باندے سورت فاتحہ پنزم نمبر سورت دے، خو پا دے اعتبار چی دا دے نمخ کے مکمل سورت بل ند نازل شوے نو سورت فاتحہ اول نمبر دے. دا طولو نا اول چی مکمل سورت نازل شوے دے اگا سورت فاتحہ دا. اگر چی دا دے نمخ کے دا نور سورتن آیاتنا نازل شوے دے لکا اقرأ بسمک ربک الذی خلق پنز آیات اول غم نازل شوی دی. دا سورت مزمل آیاتنا نازل شوی دی. دا سورت مدثر آیاتنا نازل شوی دی. نا اغت نمخ کی دی خو مکمل سورت دا دے نمخ کے بل ندے نازل شوی نو پا دے اعتبار چے مکمل سورت لنبے کم نازل شوی اور سورت فاتحہ دی. قرآن کے داروں بنے سورت دے نو دیتا فاتحۃ الکتاب انویلی شی. فاتحۃ الکتاب سورت فاتحہ یو خصوصیت دارے کہ دا طول قرآن شریف متن دے او باقی ماندہ طول قرآن شریف دا دے سورت فاتحہ شرح را. دا طول قرآن پاک مقصدنا ایمان او عمل صالح لے. دا قرآن مقصد دار چی دا خلق دیر ایمان روڑی او نیک عمل لکی او دا دوار سیزونا پا سورت فاتحہ کی ذکر دی. دا دی سورت نما ام القرآن ام دے او ام الکتاب ہم دے او دا دے زان لنم قرآن عظیم ہم دے. سورت الکنزم ورطویلی شی خزانہ او سورت الشفا ورطویلی شی دا بیمارو دا پارا کدا دم واچولی شی پس دا سورت فاتحہ دم نو بیمارے و سرخکی گی نو دا سورت شفا ہم دا. یو بندہ چی دا قرآن پاک تلاوت شروع کی او دے خالی الذہن وی دا حق طلب پکی وی او دے قرآن وی تلاوت شروع کی نو پا دے سورت فاتحہ کے دے وی اہدنا الصراط المستقیم. خدای ما تا ہدایت اوکے دا صراط مستقیم دا نیغ لار ہدایت منگتا اوکے. اہدنا منگتا ہدایت اوکے. نو دے پا اول دا سورت فاتحہ کے دا اللہ حمد و ثناء ہوئی او دا حمد و ثنا نرست بیا درخواست پیش کی. بندہ چ درخواست لکی نو مخ کے مضمون تیارولو کی
بعض الفاظ ولیکي چې چاته درخواست کوي چې د هغه توجه پې ځان ته راواړئ د هغه صفت وکړي او بیا ورته خپل درخواست ور مخکې کړي چې زما پلانې کار دی دا راله وکړه. نو دا بنده په صورت فاتحه کې الله ته درخواست پیش کوي. دې ته سورة المسأله هم ویلې کېږي، سوال پکې کېږي. نو اول د خدای پاک حمد و ثنا ووایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نو اوس درخواست پیش کی د دې حمد و ثنا نه پس چې اهدنا الصراط والمستقيم، خدا مونږ ته صراط مستقیم وښیه. نو د دې درخواست منظوری ورپسې جخت په سورة بقره کې راغلی ده چې بنده تا درخواست وکړه چې اهدنا الصراط والمستقیم، هدایت راته وکړه، د صراط مستقیم ښودنه راته وکړه. الله والا قرآن راولېږه الف لام میم ذلک الکتاب. د دې ځای نه شروع شو چې بنده درخواست قبول او منظور دی، هدایت دپاره مې کتاب درولېږه چې هغه کوم څیز ته غواړې واخله، هغه ټول قرآن دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې زما د قسم په هغه ذات وی چې د چا په قبضه کې زما روح دی چې د سورت فاتحه مثال په تورات کې نه دی نازل شوی، په انجیل کې او په زبور کې نه دی نازل شوی، په دې باقی قرآن کې هم نه دی نازل شوی. سورت فاتحه داسې ښکلی سورت دی، په قرآن کې هم د دې مثل نشته، تورات انجیل زبور یو کې هم نشته. او دا صورت پیغمبر علیہ السلام دیتا دا ټولو صورتونو نه عظیم ترین صورت ویلې دی. شروع د بسم الله نه کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم یو په صورت نمل کې د سلیمان علیہ السلام او د ملکه بلقیس واقعه چې راغلی ده. نو هغه ځای کې سلیمان علیہ السلام ملکه بلقیس ته خط لېږلی دی وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم الله الرحمن الرحیم. دقه ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورة النمل جز دی او د دغه ځای نه علاوه د هر صورت په سر کې چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوی دی بغیر د سورت توبه نه د هر صورت په اول کې بسم الله لیکلی شوی ده. نو په دې کې د مجتهدینو اختلاف دی چې دا بسم الله د هر یو صورت جز دی او کنه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی د سورت نمل نه علاوه د بل یو صورت جز نه دی بلکې دا یو مستقل آیات دی چې د هر صورت په شروع کې د دوو صورتونو د جدایۍ ښکاره کولو دپاره نازل شوی دی. نو دا د هر یو صورت جز نه دی بغیر د تعین نه یو ځل د قرآن جز دی د سورت نمل نه علاوه او د یو صورت د هر صورت جز نه دی. که تلاوت قرآن وی او که بل یو اهم کار وی نا به د بسم الله نه شروع کې. په دې کې د جاهلیت د زمانې د یو بد عادت رد دی. جاهلانو چې به خپل کارونه شروع کول نو د بت په نوم به یې شروع کړل. یو کار به یې شروع کړ نو چې څوک به د لات عبادت به چا کړو نو هغوی به د لات په نوم شروع کړله او که چا به د منات په نوم د هغه عبادت به یې کړو د هغه په نوم به یې شو. بسم اللات او بسم المنات د دغې بوتانو نوم به یې اخیسته. اسلام د دغې بت پرستۍ او د جاهلیت د دغه رسم رکولو دپاره بسم الله راوړله.
قرآن چې نازلېده نو لومبي ورته اقرأ بسم ربک الذي خلق د رب په نوم شروع کوه د بوتانو نوم ختم. پخواني آسماني کتابونه د هغې کې د بسم الله نه به شروع کېده. پخواني آسماني کتابونه د هغې شروع به د بسم الله نه وه. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکي خو بعض عالمان وی دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن او د امت محمدیه خصوصیت دی صلی الله علیه وسلم. اوس د دې دوو متضاد قولونو په منځ کې تطبیق داسې دی چې د الله د نوم نه شروع دا خو تمام آسماني کتابونو کې ده، خو بسم الله الرحمن الرحیم دا خاص الفاظ دا د قرآن او د مسلمان خصوصیت دی. بعض روایاتو کې دي چې پیغمبر علیہ السلام با سکار شروع کو نو به بسمک اللهم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم لا نازل شوی نو. نو دغه وخت کې چې شروع به پیغمبر علیہ السلام په سکار کوله وی به بسمک اللهم، لیکلم دغه شي لوستلم دغه شي. خو چې کله دا آیات الله نازل کړي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو بسمک اللهم بیا پرېښود او بسم الله الرحمن الرحیم دې شروع. قرآن کې ځای په ځای دا هدایت الله ورکوي چې هر کار شروع کې نو د الله د نوم نه شروع کړه. او پیغمبر علیہ السلام هم فرمایي چې هر یو اهم کار وي بسم الله نه کله شروع نه کړه بې برکته وي. اهم کار چې شروع کې نو د بسم الله نه شروع کا برکتی بشي، او که بسم الله دې ونه ویلا بے برکته بشي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې ور باندې نو بسم الله وایا، چې دیوه مړه کې نو بسم الله وایا، لوخي باندې سرک دی بسم الله وایا، خوراک کې نو بسم الله وایا، کل کې نو بسم الله وایا، او دس کې نو بسم الله وایا، پس ورلې سوریږي یا کوجېږي نو بسم الله وایا. کدی کې تاسو اهم ښکاری او که اهم نه ښکاری هر یو کې بسم الله پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې وایا. دا بسم الله فائدې ډېرې زیاتې او داس چې ارادام چې کوي نو بسم الله وایي. څوک وایي او څوک نه وایي چې بسم الله دې اونویلا او چې ارادام دې وکړو نو کم اندامونه چې دې ووینځل نو دقه اندامونه پاک شو، ظاهریم پاک شو، د ګناه نه پاک شو، او نور بدن دې نه. او که بسم الله دې وویلو چار دام ته کېناستې نو د سر نه خپو پورې ټول بدن دې پاک شو. نو بسم الله کې دا برکت دی چې د سر نه خپو پورې ټول پې پاکېږي، ټول بدن د ګناه نه پاک شو. او چې بسم الله نه وی نو صرف د چار دام اندامونه پاک شو، نو ټول بدن دې خوښ نه دی چې پاک شي. بسم الله وایا. انوس کدا خاص بسم الله الرحمن الرحیم وی اومو کدا او دست پارا بلا بسم الله وی نهم بسم الله العظیم والحمد لله على دین الاسلام دا او دست ځان له بسم الله دا. او کدا نه درځي نو خیال دی بسم الله الرحمن الرحیم وای. یو مسلمان چې بسم الله اویلا نو د دې مسلمان د زندګۍ روح ټول الله طرف ته وروړېده. دې په هر قدم باندې حلف وفاداری کوي، د حلف وفاداری تجدید کوي. یا الله زستا وفادار یما، زستا عبادت گزار یما، بنده یما. یو زمیدار چې زمیداری کوي
او دې په پټي کې یوې ورګړۍ غویانې وتړله او جغې ورته په سټ کېښود او په یوې وتړله او د یوې موټۍ ته یې لاس کړو پړي نیولي دي وی بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله کې دا الله په معنا د خالق شو چې بسم الخالق ما شروع وکړله په نوم د خالق چې زما د دې ځمکې خالق د ځمکې راله پیدا کړې ده پټې راله پیدا کړې ده ما له دا قلبه پیدا کړې ده او دا یوې جغې م راله پیدا کړي دي زم پیدا کړې ما او ما له دل و دماغ را کړي دي عقل فکر یې را کړی دی د زمیندارۍ چل یې م راته ښولی دی او دا تخم چې په دې ځمکه کې اچوم نو دا الله پیدا د دې هر څه خالق الله که په ټیکټر یې وی کوي او دې خپل ټیکټر ته کېناسته بسم الله یې ووي خدایه د ځمکې خالق دی د دې پټي او زما دا ټیکټر هم تا پیدا کړی دی او زه دې پیدا کړی یم او دا ټوله مشینري دا هر څه ستا ملکیت دی او مال د کار توفیق ته راکې نو ته رحمان او ته رحیم مال په دې کې رزق پیدا کا نو د ده دا زمینداري ټوله ورځ چې دی کوي نو دا عبادت دی او د ده پې ثواب کېږي دکاندار چې دکان کلاوي سهر او دې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نو دې حلف وفاداری کوي یا الله سحر وقتی در عالمه دکان میں کلو کنو دا دکان مالک تی دا مال تارا کړی دی زما دا ځان ستا امانت تی زما عقل فکر دا مال تا پیدا کړی دی ته خالق او ته رحمان رحیم زما دی دکاندارۍ کې برکت واچوه مال پکې رزق حلال راکا نو دا دکانداری عبادت ته او دې کې ثواب دی د دروغو نو د قسمونو نه پکې ځان ساته نو که ډوډۍ ته کښېنې او ته وایې بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ته زما خالق او دا ما ته چې کوم طعام مخې ته پروت دی نو ګورې دا ما نه دی پیدا کړی د ځمکې نه د دې فصل د دې غلې د دې سبزو د دې دال مسور د دې رجو د دې ټول خوراک پیدا کول او ما پورې راسول دی کې بې شمېره مخلوق لګېدلی دا ټول مخلوق پکې تا لګولی دی دا ستا مخلوق و تا پکې لګولی دی نو ما نه دې رزق پیدا کړ نو خدایه زه پې بسم الله ویم نو زه اوس خولې ته اچوم نو زما د بدن جز یې جوړ کړم ما له پې طاقت را چې ستا عبادت پې وکړم دا خوراک دی عبادت دی څاروي ګیا خوري چې بسم الله دې ونه ویله تم یو څاروي ګیا دې وخوړله د څاروي او د ستا څه فرق شو د کافر او د مؤمن هر کار دې کې دا بسم الله یو فرق پیدا کوي چې د کافرو کار د دنیا یو کار دی او د مؤمن هر کار عبادت دی که اوده کېږي کافران هم اوده کېږي حیوانات هم اوده کېږي مسلمان هم اوده کېږي مسلمان په سنت طریقه اوده شي بسم الله الرحمن الرحیم د ده خوب عبادت دی د ده ویښېدل عبادت دی نو دې په هر قدم باندې د الله سره حلف وفاداری تازه کوي الله دا هر څه ستاري ګوره زما پکې څه نشته دی او زه ستا بنده یم نو بسم الله یو داسې نسخه ده چې د اوسپنې نه سره زر جوړ کړ د خاورې نه د سره زر جوړ کړ هر چیز د سرو زرو نه زیات شو د قرآن پاک تلاوت چې شروع کې نو اول به اعوذ بالله وی اول اعوذ بالله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم چې کله ته قرآن لولې اراده دې وکړه د قرآن لوستلو نعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا بسم الله وایا دا طریقہ سنت تا د تلاوت په منځ کې
یو صورت ختم شو بل صورت شروع شو دقه ځای کې صرف بسم الله دوباره ووایا او که صورت انفال ختم شي وپسې صورت براءت صورت توبه شروع کېږي نو دقه ځای کې بسم الله مه وایا او که ستا د تلاوت شروع بس هم د صورت توبې نه کېږي قرآن دې کلو کو صورت توبه دې راوویستله پرون د صورت انفال پورې ویل او بیا د قرآن بند کړی او نن د صورت توبې د صورت برات نه شروع کې اعوذ بالله بسم الله دواړه ووایه دې دې کې دا اعوذ بالله مطلق قرآن دپاره ده نه چې د صورت برات دپاره ده بسم الله الرحمن الرحیم دې بسم الله کې یو دا بیره با او یو اسم دی او یو الله عربی زبان کې دا حرف د با ډیرو معنو دپاره راځي یو معنا مصاحبت یعنی یو شیز د بل شیز سره متصل کول یو ځای کول مصاحبت مرګري کول دویمه معنا استعانت مدد په یو شیز باندې مدد حاصلول او دریم تبرک د یو شیز نه برکت حاصلول او اسم معنا نوم او الله دا د یو داسې ذات نوم دی چې د ښکلي ښکلي کمالاتو خاوند دی او د هر قسمه نقصاناتو نه پاک دی چاته حاجت نه لري د دغه ذات نوم دی الله دیتا اسم ذات وی دا الله اسم ذات دی او د دین علاوه نور نمونه هغه صفتی نمونه دی لکه الرحمن رحیم کریم رزاق وغیرہ اوس د دریو معنو ته خیال وکړه بسم الله د الله نوم سره دا مصاحبت معنی شوله او بیا بسم الله د الله د نوم د مدد سره دا د استعانت معنی شوله او د الله د نوم د برکت سره دا د تبرک معنی شوله نو دا درې واړو صورتونو کې دا کلام بیا نیمګړی دی جمله برابر نه ده چې د الله د نوم سره څه د الله د نوم د مدد سره نو څه او د الله د نوم د برکت سره څه جمله نیمګړې ده نو دا جمله پوره کول دې دپاره به یو مناسب فعل ذکر کی د موقع سره مناسب لکه موږ ترجمه شروع کوو نو اوس دا درې واړه معنی راواله د الله د نوم سره موږ ترجمه شروع کوو د الله د نوم د مدد سره موږ ترجمه شروع کوو او د الله د نوم د برکت سره موږ ترجمه شروع کوو دې وخت کې ورسره دا فعل ولګېده چې دا موږ وایي ترجمه شروع کوو نو دا فعل دا مې رستو کو او د الله نوم مې مخکې کو چې د الله نوم حقیقتا مخکې شي او برکت پکې زیات شي الله دې پکې برکت واچي ورپسې د الرحمن الرحیم بسم الله پسې الرحمن الرحیم دا د الله پاک صفتی نمونه دي رحمان عام الرحمت او رحیم تام الرحمت دا عام الرحمت دا مطلب چې دغه ذات رحمت دومره ډیر زیات عام دی چې په دې کائنات کې هیڅوک هم ته پاتې نه دي هر چا ته رسېدلی دی عام الرحمت ګوره په دې دنیا کې دا کافران خدای پسې کنځل وینا کوي خو خدای په ډوډۍ نه ده بند کړې هر چاته په وخت وخت ډوډۍ رسولې ده دا عام الرحمت دی که نه اے کریمه که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه قرداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری
چې په دشمن نظر ساتي دوستان به چرته نهر پرېږدي. نو عام الرحمت دی. کافر ورسره دشمني کوي، کافر په خدای پسې کنځل کوي، خو خدای نهر پرې نه ښودل، هر وخت یې ماړه په ماړه ساتي. نو عام الرحمت په دنیا کې هر چاله رزق ورکړی دی، که کافر دی هم موړ دی او که مؤمن دی هم موړ دی. د دغه خدای شکر وباسه، شکر ادا کا چې وخت په وخت راله رزق راکوي. دا مه وایه کته باندې کټوی باندې او کته کوزه او کټوی کوزه. دا د بعضې خلکو خبره ده چې مزدوري کوو نو بس خروس کو، چې مزدوري نه نو تا له مزدوري رزق نه درکوي. داسې مه وایه چې په دکاندارۍ او په زمیندارۍ او په ملازمت او که دا اقوا شو نو د لوږې به مړ شم. ګوره دې ژرندګړي ژرنده جوړه کړې ده، یو خوله یې وله جوړه کړې ده چې ته د وړو نه خالي شوله. ګوره ژرندې له خوره جوړه بنیادم کړه، یو ساعت نه اوزګارېږي حال عیان دی، یو وخت مزګاره نه ده. او تا له خوله په خپل قدرت کړه مولا سازه، ولې دې په خولې داسې بیان دی چې کته باندې نو کټوی باندې، کته کوزه شوه نو بیا کټوی کوزه. خوله دله الله جوړه کړې، دا به ګورې خالي خدای نه پرېږدي. او ته پیدا نه وې، ته لا په رحم کې وې، تا کې لا سا اچولې نه وه چې فرشتې ته الله حکم وکړو وی سا پکې الې واچوه چې ولیکه دی به څونه رزق خوري. هغې وخت کې تا له لیکلي چې ته به څونه خوراک کوې، ته به په کمه کمه ځمکه ګرځې، ته به کم عمل کې، ستا به جون څومره بیا به مرې په کمه ځمکه، ته به شقي که ته به سعیرې. دا لیکلې تا له هغه وخت کې وکړه چې تا کې لا روح نه واچولې، ستا د رزق انتظام خو مخکې شوی دی. نو الله عام الرحمت دی، ستا د پیدایش نه مخکې انتظام کړی دی. رحمان دی او بیا رحیم، تام الرحمت، کامل او مکمل رحمت. په قیامت کې الله په مؤمنانو کې جنت ته به بوزي. رحمان عام الرحمت. هر چاته د رحمت برخه رسېدلې ده. نو په مخلوق کې داسې څوک نشته چې د هغه دم دومره رحمت وي چې هغه د هر چا ته ورسېږي. دې وجې نه بنده ته رحمان ویل جایز نه دي، لکه عبد الرحمن ته رحمان ویل، فضل الرحمن ته رحمان ویل جایز نه دي. او د رحیم اطلاق په بنده باندې کیږي، ځکه د پیغمبر علیه السلام په باره کې الله فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم. د بسم الله کې الله رحمان او رحیم ویلې دی، او داسې قرآن کې نورم رحمان رحیم ویلې دی. نو دا پکې اشاره دی ته ده چې دا ټوله دنیا خدای پیدا کړې ده او د دې د پالنې انتظام یې کړی دی. نو دی صرف په خپل رحم باندې کړي. که رحم نه وي نو خدای څوک زورور خو نه دي دنیا پیدا کا، نه، دنیا خدای په خپل رحم پیدا کړې ده. او د خدای پاک د دنیا او د دنیا خلکو ته اجت نشته، خدای مجبور هم نه دی، او د دنیا خلکو ته اجت هم نشته دی. او دا بېشمېره خزانې چې پیدا کړي دي د دې له پیدا کړي چې د مخلوق باندې الله خپل سخاوت وکړي. فارسی شاعر وی الله فرمای وی من نکردم خلق تاسو دے کنم بلکہ تا بربندگان جو دے کنم. دے لمی مخلوق نہ دے پیدا کر چی زان لت فیدا واخلما بلکہ تا بربندگان جو دے کنم. بیش میرا خزانے میں دل پیدا کر لے کہ پدے مخلوق باندې سخاوت کم. رحم دے دا اللہ رحمان رحیم صفت ذکر اور اعوذ باللہ ویل دا دا قرآن پورے خاص دی. کتا حدیث وے نا غیتا با اعوذ باللہ نوے، کتا دا فقہ کتابو نوے نا اعوذ باللہ با وطن نوے. بل سکار شورو کے
نعوذ بالله نه، خو چې قرآن وینو اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، چې قرآن وی نه اعوذ بالله اوایا. نه اعوذ بالله ویل سنت، که په مانځه کې تلاوت کې هم او که د مانځه نه بهر وي هم تلاوت نه مخکې اعوذ بالله. دا د قرآن سره خاص او نورو کارونو کې بسم الله شروع کوا، اعوذ بالله پکې سنت نه ده. د قرآن شریف تلاوت چې کې نو اعوذ بالله بسم الله دواړه به ووایي. که صرف نعت وی نو ګورې اعوذ بالله به نه وی ورسره، چې صرف نعت وی مخکې به د نعتوانانو داسې کول اعوذ بالله بسم الله بیا بیا نعت شروع داسې ټیک نه ده. نو اوس پوه شوي دي، اوس ورسره یو آیات ووایي چې دا اعوذ بالله بسم الله مې آیات ته ووایي، نو په هغې خپل وزن برابر کړي بیا مخکې نعت شروع کړي. نو اعوذ بالله بسم الله د قرآن تلاوت دپاره ووایه. منځ کې یو صورت ختم شو بل شروع شو بیا صرف بسم الله ووایه. او صورت انفال چې ختم شي پسې صورت برات راشي هغې ته بسم الله مه وایه نه ځه. که ستا شروع د قرآن د تلاوت د صورت برات نه کېږي اعوذ بالله بسم الله دواړه ووایه. په لومړني رکعت کې چې په مانځه یې نو اعوذ بالله ورپسې بسم الله، اعوذ بالله بسم الله دا به څوک وایي. که ځان لمونځ کوونکي نو سبحانک اللهم ولا اله غیرک کورلی وي، هغې نه وروسته اعوذ بالله بسم الله الحمد. او که امام پسې ولاړې نو سبحانک اللهم امام مقتدی دواړه ولا اله غیرک پورې ووایي، نو وروسته به بیا مقتدی خاموشي او اعوذ بالله بسم الله الحمد بیا د امام کار دی. اعوذ بالله بسم الله امام به په جهر نه وایي، پټ به وایي. او چې الحمد خلاص شي نو بسم الله ویل امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغوی بسم الله نه وایي. امام محمد رحمت الله علیه وی بسم الله کوي نو پټه ووایه. دې دې پورې دا بسم الله خبره وشوله او الحمدلله دا به انشاءالله بیا شو.